لا يحد مجهول صيغه اوس پرون موږ داسې ویلو چې لا يحد واجب طلا پر نشته حد حکمی حد حکمی نقطې ته وایي چې طرف ته خط ته وایي چې طرف ته سطح ده یعنی سطح په خط منتهی وي سطح ته وایي چې طرف ته جسم ده خط سطح کم ده جسم معروض الکم ده دا کم ورته عارض ده هغه ته متکمم وایي نو واجب طلا پر حد حکمی نشته لا یحد نه ده محدود په حد حکمی یعنی نشته د پر اطراف ثلاثه چې د پر طرف نقطه راشي به خدای خطي یا طرف خط راشي به خدای سطحي یا سطح طرف کې راشي به خدای جسمي خط سطح کم ده جسم متکمم ده یعنی کم ورته عارض ده نو لازم څه کون دی واجب طلا کم متکمم که واجب طلا پر حد حکمی راشي به لازم شي واجب طلا کم متکمم وتالي باطل واجب طلا کم متکمم نه ده ولې نه ده څه دلایل خو نور ویلو چې واجب طلا کم متکمم شي به لازم شي امکان دی واجب طلا وتالي باطل بطلان تعلیق ظاهر ده چې واجب طلا ممکن شي دلیل ملازمه ځکه کم تقسیم قبلې اول ادا متکمم چې دا جسم ده جوهر چې دا کم ورته عارض ده سطح خط ورته عارض ده دا تقسیم قبلې دوه درجه کې هغه به خط تقسیمه طول عرض او مقدار به تقسیمه دا خو عرض ده دې په واسطه به دا جوهر تقسیم شي دا جسم نو کم متکمم قابل دی انقسام دی اچوک چې قابل دی انقسامی او قابل دی عدمی چې تقسیم قبل خو عدم راځي پکنه اچوک چې قابل دی عدمی هم ممکنی لازم شي امکان دی واجب تعالی او تعالی باطل دا یو دلیل واجب تعالی کم واجب تعالی پر حد کمی نشته نو لا يحد مجهولی صيغه وا حال وهو ضمیرنا احد نه مراد حد حکمی دا څه معنی و پالکون دی واجب تعالی کې لا يحد چې د پر نشته حد حکمی نه د محدود په حد حکمی یعنی د پر نقطه نشته چې د خط نشته اور پر چې د سطحي ځکه خط سطح پر راځي سطح نشته اور پر چې د جسمي ولې کله پر حد حکمی راشي د لازم شي کون دی واجب تعالی کم متکمم وتالي باطل کم شکنه ځکه خط سطح کم ده ام متکمم شه کم ورته عارض شه چې دا جسم ده اکون دی واجب تعالی کم متکمم باطل و الا لازم شي امکان دی واجب تعالی دا واجب تعالی ممکن شي وتالي باطل ولی به لازمېږي امکان دی واجب تعالی ځکه کم متکمم تقسیم قبلې اچوک چې تقسیم قبلې اخو عدم قبلې اچوک چې عدم قبلې یا ممکن لا یوا کل وایو دلیل چې واجب تعالی کم متکمم نه ده کم متکمم بطلان پر دلیل وای واجب تعالی نه ده کم متکمم چې دا کم ده خط ده سطح ده یا متکمم ده یعنی کم ورته عارض ده جسم ده ولکه واجب تعالی کم متکمم شي به لازم شي کون دی واجب تعالی ذات حیولانی یهو الله پاک حیولا والی لکه څنګه دا ټول کائنات حیولا ولري اسمان زمکه بوټي انسانان حیوانان ټول حیولا ولري حیولا معنا جوهر مستعد ټولو کې داسې جوهر ده چې کې صلاحیتونه دي دا ته غټېږي بیماریږي روغېږي مړېږي دا صلاحیتونه دي کنه داسې بوټو کې صلاحیتونه دي غټېږي وړېږي سوځېږي داسې هوا کې صلاحیتونه دي یخېږي ګرمېږي جوهر مستعد هغه جوهر چې صلاحیتونه یې پکې دا ته وایي حیولا
نو واجب طلاق کم متکمم نه ده، دې بطلان دلیل وایي. ولې که واجب طلاق کم متکمم شي بیا به لازم شي کون دی واجب طلاق ذات هیولانی، یعنې ده پره به هیولا بیا راځي. والتالي باطل، واجب طلاق ذات هیولانی نه ده. اوس په دا ذات هیولانی ولې ګرځي؟ ځکه کم قابل د قسمتي، کم خو تقسیم کولی خط سطحه، ام متکمم چې دا جسم ده چې چاته دا خط سطحه اړېږي تقسیم کولی. نو کم متکمم خو تقسیم کولی چې دا تقسیم انفصال ده. انفصال معنی چې چو یې شي. نو کم متکمم قابل د تقسیمي، تقسیم انفصال ده. انفصال پر راځي کنه، کم تقسیمیږي خط، سطحه تقسیمیږي، جسم تقسیمیږي. نو کم متکمم قابل دی انفصالی. او قابل دی انفصال دا متصل نه ده. دا تقسیم نه مخکې چې کوم متصل ده، دا یو خط ده، یوه سطحه ده، یو جسم ده چې دا متصل ده، دا نه ده قابل دی انفصال. ولې؟ ځکه دا قاعده ده حکماو چې قابل یجب وجود مع المقبول، قابل به مقبول سره جمع وي. چې کوم شی قابل بل پاره هغه جمع وي ورسره. ولې که جمع نه وي ورسره بیا خو به دا مقبول څه ده؟ دا انفصال، دا شای ده، دا به لا شای نه پیدا شي. نو قابل به خامخا ورسره جمع وي. چې قابل نه وي ورسره جمع، مقبول راشي، انفصال راشي، بیا خو به دا شای لا شای نه پیدا شي. شای لا شای نه پیدا کېږي. دې وجې نه قابل به جمع وي مقبول سره. دا متصل چې د انفصال نه مخکې دا یو خط ده، یوه سطحه ده، یو جسم ده، دا خو نه جمع کېږي انفصال سره. ځکه انفصال خو دوه درې شخص وي، تقسیم شوی که نه. اتصال خو یو وي. نو که دا جمع شي ورسره بیا به لازم شي جمع بین الاتصال والانفصال والتالي باطل. خلکه چې متصل نه ده ورسره جمع، بیا د انفصال دا دوه شخصه یا درې دا چا نه راغله؟ دا چا نه پیدا شو بیا چې متصل نه ده ورسره جمع؟ قابل متصل نه ده، ځکه قابل جمع مقبول سره، او متصل خو انفصال سره نه جمع کېږي. وإلا جمع بین الاتصال والانفصال به راشي. اتصال خو یو شخص ته، انفصال خو دوه درې شخصه وي. بیا چې متصل نه ده قابل، انفصال راغی، بیا خو انفصال شی لا شی نه پیدا شو. قابل څوک ته بیا؟ څوک ته قابل چې ورسره جمع وي، چې شی لا شی نه پیدا نه شي. وهو الهیولا، هیولا ده. هیولا قابل ده. هیولا معنی جوهر مستعد، یعنی دا متصل چې ده دې کې جوهر مستعد ده، دې کې جوهر د استعداد والا. دا د اتصال پکې راغلی ده، دا استعداد ده پکې. انفصال پکې راځي، دا استعداد ده پکې. نو انفصال نه مخکې اتصال و، دا استعداد و پکې. بیا چې تقسیم پر راغی اتصال ورک شو، یو شخص ورک شو، دوه شخصه نور راغله. نو دا قابل د انفصال شو، دا هیولا قابل د انفصال شو. ته کې استعداد د انفصال و، نه د انفصال راغلی. او قابل مقبول سره جمع نو دا هیولا ور سره جمع ده. ځکه هیولا خو نفس جوهر ته وایي، متصل ته نه وایي. خالی جوهر چې استعداد والی. نو کله اتصال استعدادي، کله انفصال استعدادي. نو کله دا متصل و، یو خط، یو سطح، یو جسم. بیا چې تا تقسیم پر راوسته اتصال ختم کړ، دوه درې شخص راغله. دغه هیولا دې کې استعداد د انفصال هم و. په خپله هیولا نه متصل ده نه منفصل ده. استعداد خو وایي دې ته که نه چې فعل نه وي. هیولا جوهر مستعد، خالی استعداد والا ده. اتصال استعداد هم پکې اتصال راغلی و، یعنی یو صورت پکې پروت و. انفصال استعداد ده پکې، اتصال ختم شو، انفصال راغلی، دوه درې شخص راغلی. په خپله ده خالی استعداد ده، فعل نه ده. اتصال انفصال خو فعل ده.
دا فعل نه ده. جوهر مستعید د استعداد ولا ده. اتصال استعداد شته پکې. څنګه ده پکې؟ یو صورت په پکې حال شي بیا به اتصال راشي، دو درې صورت به پکې حال شي، تقسیم به وکړي، دو درې صورت به پکې حال شي بیا به انفصال راشي. نو قابل د اتصال انفصال هو الهیولا. هیولا ده. هیولا خپل نه ده متصل، ځکه اتصال خو فعل ده کنه. دا خو هیولا د جوهر مستعید د استعداد والا ده. دا اتصال دا صورت ده. نو دې کې استعداد د اتصال و، دا د یو صورت پکې راغی. بیا تقسیم راغی په صورت منفصل شو. هیولا اوس کې استعداد د انفصال راغی او دوه درې صورت پکې راغی. نو قابل د اتصال انفصال هیولا ده. فثبت دا ثابت شه که رب سبحانه کم متکممی به لازم شي کون دی واجب تعالی کم ذات هیولانی هیولا برایش. نو دا څه بوای چې لسره چې کون دی واجب تعالی کم متکمم باطل کم خط سطح تقسیمیږي کنه. متکمم چې خط سطح چاته عارضی چې دا جسم ده، دا بدن ده، دا دیوال ده، دا متکمم ده، دته خط سطح عارض دي. نو واجب تعالی کم متکمم باطل که هدی کمی راشي به کم متکممی کم متکمم باطل و الا که کم متکممی به لازم شي کون دی واجب تعالی ذات هیولانی دا سه ذات حقیقت پئی چې هیولا وال بئی هیولا بئی پکې وتعالی باطل فالمقدم اسلو. دلیل دی ملازمه واجب تعالی په ذات هیولانی ولې ګرځي؟ ځکه کم تقسیمیږي. دا خط سطح دا تقسیمیږي کنه، دا جسم تقسیمیږي، دا متکمم. تقسیم انفصال ته وایي. تقسیمیږي قابل د انفصال دی. انفصال پر راځي دوه درې شخصه پیدا شي چې تقسیمو کې خو دوه درې شیان پیدا شي. نو کم متکمم قابل د انفصال دی، تقسیمیږي. اوس موږ وایو قابل د انفصال څوک ده؟ دا مخکینه متصل ده، دا یو خط یو سطح یو جسم، دا متصل وکنه یو، دا متصل قابل د انفصال ده، دا نه ده. ځکه اذ القابل یجب وجوده مع المقبول. قابل خو به جمع مقبول سره څوک بل قبلې لکه اوړو ډوډۍ قبلې، نو اوړو ډوډۍ سره جمع دي کنه. الوګان ترکاری قبلې، نو الوګان ور سره جمع دي کنه. وهكذا. نو قابل خو یجب وجوده مع المقبول. قابل خو مقبول سره جمع وي، ولې کني ور سره جمع بیا به شی لا شی نه پیدا شي. دا متصل نه ده قابل د انفصال، ځکه قابل جمع مقبول سره او متصل سره د مخکینه یو شخص، دا یو خط یو سطح یو جسم، دا نه ده قابل. ځکه قابل خو جمع مقبول سره بیا خو به اتصال جمع شي انفصال سره، بیا به لازم شي جمع بین الاتصال والانفصال والتالي باطل. قابل ولې جمع مقبول سره؟ ځکه مقبول خو سره که دا قابل نه جمع بیا خو دا مقبول لا شی نه پیدا شي. بیا چا نه پیدا شي چې متصل نه ده ور سره جمع. بیا دا مقبول چې دا انفصال ده دا دوه درې شخص دي، دا چا نه پیدا شو؟ بیا خو شی لا شی نه پیدا شي. نو قابل به مقبول سره جمع وي چې شی لا شی نه نشي پیدا. قابل دا اتصال نه ده، د انفصال نه مخکې چې اتصال و دا نه ده قابل. ځکه بیا خو جمع بین الاتصال والانفصال راځي. معلومه شوه چې قابل حقیقت اخرى ده وهو الهیولا. دا هیولا ده. هیولا چاته وایي؟ جوهر استعداد ولته وایي. بس کم جوهر کې چې صلاحیتونه یې مختلف مزې ته هیولا وایي. فعل نه یې پکې، فعل صورت طرف نه یو صورت دا فعل، دو صورت دا فعل، توری دا فعل، سپینی دا فعل، بیماری دا فعل، روغی دا فعل. دې هیولا کې استعدادي فعل نه پکې، صلاحیت د روغوالي، د بیماری، د یووالي، د ډیروالي. لہذا دا متصل سره دا مخکینه دا نه د قابل د انفصال، ځکه قابل جمع مقبول سره ولې جمع و الا به شی لا شی نه پیدا شي. نو قابل خو مقبول سره جمع کیا، انفصال سره خو با قابل جمع کیا. انفصال خو دوه درې شخصه پیدا شو. څوک د قابل چې جمع کور سره چې نه جمع کیا به خو شی لا شی نه پیدا کیږي. نو دا متصل نه ده قابل.
ځکه متصل خو یو شخص ده او منفصل دوه درې شخص دي بیا به لازم شي جمع بین الاتصال والانفصال والتالي باطل لهذا قابل هیولا ده هیولا څوک ته جوهر مستعید بس جوهر ده صلاحیتونه والا ده اتصال صلاحیت ته پکې اتصال پکې راځي څنګه پکې راځي چې یو صورت پکې حالي وي دا اتصال قابل د انفصال ده چې دوه درې صورت پکې راشي به دا قابل د انفصال نو هیولا جوهر مستعید ده استعداد والا ده اتصال قبلی چې یو صورت پکې حالي انفصال قبلی چې دوه درې صورت پکې حالي نو هیولا ثابت شو اصل کې هیولا دا قابل د انفصال ده یعنی جوهر مستعید ده دلته یو جوهر د صلاحیت والا ده مخکې اتصال پکې به چې تقسیم رااله انفصال رااله اتصال ورک شو انفصال رااله نو دغه هیولا دا قابل د انفصال ده مخکې اتصال پکې مخکې یو صورت پکې او دوه درې صورت پکې رااله په خپل د هیولا نه د متصل دا خو جوهر مستعید ده استعداد ده پکې اتصال خو فعل ده هیولا په خپل نه د متصل ځکه دا خو جوهر مستعید ده اتصال خو فعل ده نو دا په خپل نه د متصل ولکه په خپل د هیولا متصلی یو خو جوهر مستعید نشه جوهر مستعید خو استعداد ولته وایي اتصال خو فعل ده بل دا ده که هیولا په خپل متصلی بیا خو انفصال سره دا نه جمع کېږي که په خپل منفصلی بیا خو به اتصال سره نه جمع کېږي بیا خو به شی لا شی نه پیدا کېږي که په خپل هیولا متصلی بیا به انفصال سره نه جمع کېږي یو بیا شی لا شی نه پیدا دا انفصال که په خپل منفصلی بیا به اتصال سره نه جمع کېږي ځکه جمع بین الاتصال والانفصال راځي بیا شی لا شی نه پیدا ده چې اتصال ده لہذا په خپل هیولا جوهر مستعید ده یو جوهر صلاحیت والا ده اتصال پکې راځي چې یو صورت پکې حال شي لہذا ته اتصال وایي انفصال پکې راځي چې دوه درې صورت پکې حال شي په خپل نه د متصل ځکه متصل یو صورت ته وایي اخو صورت ته په خپل هیولا نه د متصل اتصال خو فعل ده بل یو متصل خو صورت ته دا خو نه ده دا خو هیولا ده بل اتصال خو فعل ده یو صورت ته وایي دا خو جوهر مستعید ده ځکه خو استعداد د فعل نشته پکې په خپل نه ده منفصل ځکه منفصل کثرت ته ډېرو صورتو ته وایي دا خو فعل ده هیولا خو فعل نه ده جوهر مستعید ده لہذا دلته یو جوهر مستعید ده منځ کې پټ پروت ده کله اتصال قبلی چې یو صورت پکې حالي بیا چې تقسیم راشي نو اتصال لاړ شي بیا انفصال راشي بیا دوه درې صورت په دې هیولا کې پراته وي په خپل هیولا نه ده متصل وایي بیا خو به منفصل سره نه جمع کېږي بیا به منفصل شی لا شی نه پیدا کېږي که په خپل منفصلي بیا به متصل سره نه جمع کېږي بیا شی لا شی نه پیدا کېږي لہذا په خپل نه متصل ده نه منفصل ده قبلی اتصال یعنی یو صورت قبلی انفصال یعنی دو درې صورت دا هیولا ده نو پته ولګېده چې که واجب طلاق کم متکممي بیا به لازم شي کون دی واجب طلاق ذات هیولاني والتالي باطل تالي ولې باطل واجب طلاق هیولا نه ده هیولا وال ذات نه ده چې دکې هیولا پرته ده ځکه هیولا خو جوهر بالقوه هیولا خو جوهر ده خو استعداد والا ده استعداد معنی صلاحیتونه معنی قوت ده خو جوهر بالقوه ده من بعض الوجوه دا هیولا څه ده دا یو جوهر ده بالقوه صلاحیتونه والا ده اتصال صلاحیت ته پکې انفصال ده توروالی ده سپینوالی ده بیماری ده روغوالی ده غټوالی ده وړوکوالی ده دا صلاحیتونه دي دې کې نو دا بالقوه من بعض الوجوه دا به بعض اعتبارات سره قوت کې ده استعداد ده پکې فعلیت پکې نشته او من بعض الوجوه بالفعل ده ځکه جوهر ده کنه بالفعل خدا نو بعض اعتبارات سره بالفعل ده جوهر ده او بعض اعتبارات سره قوت ته پکې یعنی صلاحیت ته پکې د روغوالي د بیماری د غټوالي د وډوکوالي نو بعض اعتبارات سره بالفعل بعض اعتبارات سره بالقوه او الله په خدا سره نه ده الله په خو بالفعل من جميع الوجوه الله کی فعلیت ته ټول صفاتو ذاتی بالفعل انتظار پکې نشته
چې قوت یې پکې استعداد یې پکې بیا خو انتظار یې اچھا کې چې انتظار یې خو مخلوق یې بیا لکه تا مونږ منتظرو چې روغېږو به تا ما منتظرو سبق په وایو تا ما منتظرو ډوډۍ به خورو تا ما منتظرو اوبه به څښو انتظار خو مخلوق کې وي ځکه شای نه یې ورسره انتظار کوي الله نه ده من بعض الوجوه بالقوه هیله خو جوهر مستعد ده جوهر قوت والا ده بالفعل هم د جوهر ده نو بعض اعتبارات سره بالفعل بعض سره بالقوه الله پاک په ټول اعتبارات سره بالفعل ده یعنی ذات هم بالفعل منزه وجود هم بالفعل منزه صفات سلبی بالفعل صفات ثبوتی بالفعل هر کمال بالفعل نو اله من بعض الوجوه بالقوه من بعض الوجوه بالفعل او الله پاک بالفعل ده من جميع الوجوه ویلا ک بالفعل الله پاک نه یي په ټولو کمالاتو کې به الله سره انتظار یي به الله انتظار کوي انتظار خو نقصان ده مخلوقیت ده الله مخلوقیت نه پاک خلاص شو یو بل مونږ وایو چې الله پاک ذات حیولانی نه ده الله داسې ذات معنا حقیقت الله داسې حقیقت نه چې حیولا والله چې دغه حیولا ده لکه تاسو مونږ کې چې حیولا ده الله کې نشته حیولا ویلا لازم بشي حصول د ذات نورانی د ذات ظلمانی نه به هم نور ظلمت نه حاصل شي الله نور الله نور السماوات والارض الله نور د بالفعل نورانیت بالفعل الله نور د بالفعل ده ټول صفاتو کې بالفعل ټول کمالاتو کې بالفعل او چې حیولا شو نو حیولا خو ظلمت وو نو لازم شو حصول د نور ظلمت نه حیولا خو جوهر مستعد وکنه استعداد والا ظلمت وو پکې صلاحیتونه وو پکې صلاحیتونه خو ظلمت ده نو واجب تعالی ذات حیولانی نه ده ویلا لازم شو حصول د نورانی ظلمانی نه وتعالی باطل الله نور ده سبحانه هر کمال بالفعل ده نور و چې حیولا رااله حیولا خو ظلمانی ده ځکه جوهر مستعد ده کنه جوهر د استعداد والا ده نو لازم شو حصول د نورانی ظلمانی نه وتعالی باطل فالمقدم پوه دې بخم بس دې